وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار اولا به كما غوښه چې په حرامو باندې شنه سي هغه د جهنم په اور سوځي. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يبال من أين اكتسب مال لم يبال الله من أين أدخل النار. وای کله چې یو څوک پیسې ګټي پیسې ورته راځي و د دې پروا نه کوي چې په کومه طریقه راځي په حلال ده که په حرام ده. وای الله جل جلاله په ورځ د آخرت و د پروا نه کوي چې د جهنم په کومه دروازه داخلي وای داخل دي شو ورته. څوک چې دا پروا نه کوي چې یاره پیسې را روانې دي سوچ او فکر نه کوي چې دا په کومه طریقه ماته را روانې دي زه په سود کوم که په غلا که په حرامو که په دوکه که په درواغو بس پروا نه کوي بس راځي دي جمع کوي وای الله جل په ورځ د آخرت د پروا نه کوي او د جهنم په کومه دروازه داخلي او داخل څورته ګوري لا نه ولې ځکه د په دنیا کې لا پروايي کړی دی نو الله جل په آخرت کې د سر لا پروايي کوي. دغه رقم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اصاب مال من مأثم فوصل به رحما او تصدق به وانفق في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذفه في النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای چا چې مال په حرام طریقه باندې حاصل کړي جمع کړي په ګناه طریقه باندې بیا را ولاړ شي یا خو مال په ګناه په طریقه جمع کوي بیا را ولاړ شي په دې سره د خپل قربانو سره صله رحم هم کوي شم کوي خیرات هم کوي د الله په لار کې هم خرڅ کوي وای په ورځ آخرت باندې دا کم چې د خیرات کړي دی هغه چې له خلکو سره شک کړي دی هغه ټول راټول کې هغه پیسې او هغه جایداد راټول کې د سره جهنم ته واچي ولې د په اوله چې جمع کولې د پروا نه کوي په مال کې په څنګه طریقه ګټل کیږي. وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى ثوبا ب10 دراهم في ثمنه درهما حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه من شيء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کچا په 10 روپۍ و جوړه واغسته یو روپۍ د حرام کې کېو د دې سړي لمز تر هغه وخت نه قبلېږي تر څو پورې دا جامه ښکلې نه وي. ما یو جوړه کمیس واغسته په 1000 روپۍ په 1000 روپۍ کې یو روپۍ د حرامو کې کېوه 999 روپۍ حلالې وې دا یو روپۍ د حرامه وه دې جوړه کې د المز له سره نسي کېږي ما او تلمز کې کو د المز نسي کېږي ګوره په 1000 روپۍ جوړه وه 999 روپۍ حلالې وې لیکن یو روپۍ حرامه وه دا یو روپۍ چې حرامه وه ستا المز نسي کېږي. کم چمپل کې چې تا په حرام پیسې په یو روپۍ دې کې ورکړي په هغه چمپلو کې چې ته مسجد ته راځې هغه ستا هر قدم ثواب یې نسته. په کم ټانکۍ چې مثلا ته اوبه کور ته راوړې په هغه کې د حرام یو روپۍ کې کېوه نه ستا غسل سي کېږي نه ستا اودس سي کېږي تا یو شی هم نه سي کېږي. نو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بل حدیث کې راځي ان الله ملکا على بيت المقدس ينادي كل ليلة من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بیت المقدس کې و ملائکه ودرېږي عرش به دا نارې وي و ای خلکو وایي څوک چې په حرامه طریقه سره مال ګټي او خوري د دې سړي نه نفلي نماز منځونه قبلېږي نه فرضي منځونه قبلېږي نه نفلي عبادت قبلېږي او نه فرضي عبادت قبلېږي. نو الله جل موږ تاسو د عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ المبين. عليه السلام كل لحم نبت من حرام فالنار اولا به كما غوښه چې په حرام باندې شنه سي هغه د جهنم په اور سوځي. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يبال من أين اكتسب مال لم يبال الله من أين أدخل النار. وای کله چې یو څوک پیسې ګټي پیسې ورته راځي و د دې پروا نه کوي چې په کومه طریقه راځي په حلال ده که په حرام ده. وای الله جل جلاله په ورځ د آخرت و د پروا نه کوي چې د جهنم په کومه دروازه داخلي وای داخل دي شو ورته. څوک چې دا پروا نه کوي چې یاره پیسې را روانې دي سوچ او فکر نه کوي چې دا په کومه طریقه ماته را روانې دي زه په سود کوم که په غلا که په حرامو که په دوکه که په درواغو بس پروا نه کوي بس راځي دي جمع کوي وای الله جل په ورځ د آخرت د پروا نه کوي او د جهنم په کومه دروازه داخلي او داخل څورته ګوري لا نه ولې ځکه د په دنیا کې لا پروايي کړی دی نو الله جل په آخرت کې د سر لا پروايي کوي. دغه رقم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اصاب مال من مأثم فوصل به رحما او تصدق به وانفق في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذفه في النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای چا چې مال په حرام طریقه باندې حاصل کړي جمع کړي په ګناه طریقه باندې بیا را ولاړ شي یا خو مال په ګناه په طریقه جمع کوي بیا را ولاړ شي په دې سره د خپل قربانو سره صله رحم هم کوي شم کوي خیرات هم کوي د الله په لار کې هم خرڅ کوي وای په ورځ آخرت باندې دا کم چې د خیرات کړي دی هغه چې له خلکو سره شک کړي دی هغه ټول راټول کې هغه پیسې او هغه جایداد راټول کې د سره جهنم ته واچي ولې د په اوله چې جمع کولې د پروا نه کوي په مال کې په څنګه طریقه ګټل کیږي.
وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى ثوبا ب10 دراهم في ثمنه درهما حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه من شيء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا په 10 روپۍ یوه جوړه واخیسته 1 روپۍ د حرام کې کېو د دې سړي لمونځ